ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کے رسول اللہ علیہ السلام او فرمائل اولنی روایت لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تبتروا حتى تروا وان غم عليكم فاقدروا له. ما په کتاب کې غمی لفظ لیدل او بهر حال دلته په زبرم کړل دی چې کم مشکات. اولنی نمبر مسئلہ دا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی رسول اللہ علیہ السلام فرمائل تاسو روزه منیسئ چې تاسو تر څو پورې میاشت نه لیدل. لکه بعضې خلکو کې دا مسئله ای هغوی پوهېږي نه هغوی وایي یوه ورځ مخکې موږ روژه ونیسو که چېرته رمضان وي بیا به د رمضان شي او که رمضان نه وي سبا بیا به نفلي شي. نو دې ته وایي شکي روژه. او د دې په باره کې د نبي علیه الصلاة والسلام نه روایت دی وی کم سړی چې په هغه ورځ روژه ونیوه چې په هغې کې شک فقد عصا ابوالقاسم هغه د ابوالقاسم یعنی محمد رسول الله علیه السلام نافرماني وکړه. روژه به په دې ورځ باندې نه نیسي. د میاشتې د لیدو دا مسئله چې دا د دې په باره کې علامه سعید احمد پالنپوري په تحفة العلمي 3 نمبر جلد کې کتاب الصيام کې هلته فرمایي عربو والا چې دا زموږ د یوه ورځ مخکې روژه نیسي دې دپاره عربو یو میټینګ راغوښتی یا به د دې وابیانو د یو مولا هغه غټه ګیره چې د خارجیانو په شان پرېښې ده هغه بیان هم اورېدلی و. یا راته یو کلیپ رالیږلی و هغه وایي یاره جی موږ د ګورنمنټ پاکستان نه دا درخواست کوو چې زموږ او د عربو روژه د یو ځای عربو هم دغه شان یو میټینګ د نن نه 47 سال مخکې راغوښتی او په دغه میټینګ کې د تمام دنیای اسلام څومره مسلمانان ملکونه دي د دې علماء کرام ورته راغوښتي هغه وی چې د ټولې دنیا رمضان المبارک یو ځای شي د اختلاف په مابین کې ختم شي. زمونږ د پاکستان هندوستان د دې ملکونو د طرف نه حضرت مولانا منظور احمد نعمانی رحمت الله علیه تللی چا چې معارف الحدیث د حدیث یو کتاب لیکل په ایم اسلامیات کې د هغې یو جلد غالبا داخل منظور احمد نعمانی صاحب هم تللی اهل حق علما ټول راغلي. نو د احناف علماو صفت دا دی چې هغه قرآن حدیث تشریح د ځان نه بیانوي ای په هېچا بیا نه ورپیټ کړي. نو عربو چې دا میټینګ راوغوښته هغې ورته قمر جدید نوم ورکړه دې میټینګ ته چې تمام عالم دنیا به یو ځای روژه نیسي یو ځای به اختر کړي. نو هغه ورته وی حدیثو کې خو اول دا راځي چې لا تصوموا حتی تروا الهلال ولا تبتروا حتی تروه. تاسو روژه د سره نیسئ مه چې تاسو سپوږمۍ نه لیدل. او قرآن موږ ته وایي چې یسألونک عن الاهله سپوږمۍ په باره کې د نبي علیه السلام نه تپوس وشو الله ورته وفرمایل قل هي مواقیت للناس دې خلکو ته ووایه په دې کې مواقیت للناس د خلکو دپاره وختونه دي. مواقیت جمع ده په دې کې د خلکو دپاره مختلف اوقات د عربو دپاره مختلف وقت دي د پاکستان والاو دپاره مختلف وقت دي. اوس په عربو کې به سپوږمۍ ښکاره شي پاکستان کې به نه نو پاکستان والا به روژه نه نیسي ځکه سپوږمۍ د عربو دپاره بیل وقت وښود د پاکستان دپاره بیل وقت وښود. دغه شانتې د قرآن فیصله دا ده. نو داسې به وکړو چې عرب وایي موږ اعلان کوو نو تاسو ټول ملکونه به نیسئ. منظور احمد نعماني د دنیا ټول علما راپاسېد په مخې عربو ته ویل جی که تاسو سپوږمۍ لیده ستاسو کمیټۍ تاسو روژه نیسئ زموږ په وطن کې که سپوږمۍ نه لیده کېده موږ به روژه نه نیسو. تاسو ته به واجبه ښکاره شي مولانا صاحب څه وایي اینو خبره کوم عرب معرب چلو اگر دلیل کے میدان میں بات کرے تو مانا جائے اگر دلیل کے میدان میں بات نہیں تو عرب کی منہ پر مار. صحیح ده مخ باندې ورته ورولئ. نبی فرمایي دلته د روایاتو کې راځي صحابه کرامو ته مثال په طور دلته موږ ته یو کس وایي چې ما سپوږمۍ لیدل او نور ډېر خلک وایي چې موږ سپوږمۍ نه ده لیدل. نو دغه یو کس چې وایي ما سپوږمۍ نیول د فقها وایي دی د روژه ونیسي د ده روژه واجب ده او دا نور تمام خلک به روژه نه نیسي ځکه دوی خو سپوږمۍ نه ده لیدل.
وستول خلق ندلی دلی دلته مسله پسې بیان نبی علیہ السلام ته عربی راغی حدیث کی راځي انی رأيت الهلال يعني هلال رمضان ما د رمضان میاشت لیدله فقال د الله نبی ورته فرمایل اتشهد ان لا اله الا الله قال نعم اتدا گواہی ورکه چې الله نه سوا بل څوک د عبادت لایق نشته ویلها نبی علیہ السلام ورته اتشهد ان محمد رسول الله د دې گواہی ورکه چې محمد الله رسول قال نعم ویلها نبی علیہ السلام فرمایل یا بلال اذن فی الناس ان يصوموا غدا خلقو کې اعلان وکړ سبا روزه ونیسي نو دا عربي صحابي دا عادل دی هر صحابي عادل دی را زمونږ عقیده ده او صحابه هغه الله جل جلاله محفوظ ساتي د ګناه وکړي د ګناه نه حفاظت صحابه خو عادلان دي چې یو عادل قسم ویل چې ما سپوږمۍ لیدله د شرط د دې چې اسمان صفاو دا هغه گواهی به قبلولی شي صحابه عادل دي دلته پیغمبر علیه السلام د یو کس گواهی قبول کړ باقي چې کله په اسمان باندې وریځي بیا به جمع غفیر سید احمد پالنپوری صاحب لیکي فقها چې کله په اسمان وریځي بیا به جمع غفیر کویل یعنی ډیر ټولی موږ سپوږمۍ لیدله گواهی به کمیټي قبول کی او که چېرته یو کس برالو د هغې گواهی به نشي قبلولی البته په ښکاره اسمان باندې به د یو کس گواهی قبلولی شي هغه خبر ورکړي شهادت به ترې نشي اخیستی که خبر یې ورکړي امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه دا مسله کوي ځکه ابن عمر وایي خلکو سپوږمۍ ولیده نو ما رسول الله ته خبر ورکړ انی رأیتو امام لیدله هغه هم روژه ونیوه او امر الناس بصیام خلکو ته هم په روژه باندې امر وکړ نبي علیه الصلاة والسلام دلته خبر لفظ راغلی چې خبر یې ورکړه په دې شرط چې کله اسمان صفای او که اسمان صفا نه وي بیا به ورله وریځي په دغه وخت کې به د مسلمانانو لوی جماعت کافي ګواهی ده خو د اختر په باره کې که ګواهي چېرته یو کس ورکړي اسمان صفا ده راشي او وایي چې ما لیدله سپوږمۍ اختر دی امام ابو حنیفه بیا به ګواهي نشي قبلولی وهابیان بیا به دې اعتراضات شروع کړي ګورئ وهابیانو موږ درته وایو ستاسو عقل ډېر کمزور دی نه رس د عقل باره کې ته واقعا امام مالک رحمت الله علیه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په باره کې خبرې اورېدلې وي لیکن امام ابو حنیفه نه اورېدلې دا بالله په قرآن کې تخریب کې داسې خیرې به کولې چې ثواب یو پیر امام ابو حنیفه مدینه منورې ته راغی نو هلته به د امام مالک د حدیثو درس حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه لاړ د حضرت امام مالک په حدیثو په درس کې کېنه قربان د امام مالک کله چې ختم کو درس امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورسره میلاو شو امام مالک ورته وایي د کوم ځای نه راغلی امام ابو حنیفه ورته وایي د کوفي عراق نه راغلی امام مالک ورته وایي د کوفي خلک کوی ډېر منافقان دي د عراق ستاسو دا خلک کله حضرت حسین صاحب دوکه کړله زړه کې دا خبره حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته وایي دلایل غارو وایي الاعراب اشد كفرا ومن نفاقا د مدینه مبارک د آیات د نمازن کې نشته مدینه منوره کې بعضی د خلک دي ومن المدینه مدینه کې بعضی د خلک دي چې هغه منافقان امام مالک رحمت الله علیه د قرآن آیات من الله نو امام مالک رحمت الله علیه حیران شو دس جواب خصوص نشي کولی دا ابو حنیفه به کولی شي ورته وای الست بیا ابي حنیفه ایت ابو حنیفه نه ما ابو حنیفه ورته قال بلا منځ منګل سم خبر او زاغ بلاي نو دغه شانت دي خلکم د امام ابو حنیفه مبارک به تاسو به امام ابو حنیفه په خپل نه اوریدل په دې سما یو بیانم ډیر لوی موجود دی زه اوس نه بیانوم د چا نه اوریدل او د چا په مبارک اوریدل تی با چاخیل تاسو نه اوریدل او د په مبارک د خلکو نه خو دي خو اوریدل نه اعتراضات به کوي خو چې کله ما اوري سما دلایل اوري ان شاء الله بیا به اعتراضات نه کوي
دغه شان ته امام ابو حنیفه د اختر په باره کې با یو سړی فاسق سړی گواهی نشي قبلولې وجه لکه خاصین دروځي نه ظالم تانګي وای چې راشه په ښکارې ځان له مخرو په خلکو مخرافو فاسق وابي بخپلم تبا ده او نور خلکم تبا کوي دیو جن مونږ وایو مزه رشتہ داریانی ور سم کوي منځونه پسې مکو بهرحال دغه میټینګ په باره کې بیا منظور احمد نعمانی صاحب سید احمد پالنپوری صاحب ته وفرمایل العرب ډیر خراب سکیم روان خطرناک دی مسلمانانو د فاره نه د قرآن مطابق دی نه د حدیث نو دا به نه وایي چې عربو کې میاشت ولیدی شو یو میاشت په دې میاشت کې د هر چا دپاره جدا جدا اوقات که نو په بریاعظم افریقا بریاعظم امریکا دا ملکونه د عربو نه زیات دی کې وروسته شپه راځي په هغې کې سپوږمۍ نه لیده کېږي عرب والای ویني پالنپوري صاحب وایي چې عرب اکثر دوکه کوي په دې سپوږمۍ کې عرب دوکه کوي د عوامو دې سپوږمۍ نه یم لیدلې داسې توکو باندې کله اعلان نو چې کله سپوږمۍ ولیدی شو نبي علیه السلام وایي تاسو روژه نیسئ چې نه یې لیدلی شئ تاسو به روژه نه نیسئ خو د بعضې خلکو عادت چې هغه د شعبان ډېرې روژې نیسي اکثر اخرنۍ لسو ای په دې بنیاد نه نیسي چې زموږ نه پکې د رمضان روژه لاړه شي نو بیا د دغې دپاره پکې ګناه نشته یصوم شهرین متتابعین نبی علیه السلام په باره کې ام سلمه وایي نبی علیه السلام نه لیدلی چې دوه میاشتې روژې به پرله پسې نیوي الا شعبان او رمضان مګر دا موږ نن چې کوم شعبان دی دا میاشت به مکمل نیو رمضان دی بعضې کرات ته داسې کړي یو ځلې داسې کړي ام سلمه رضی الله تعالی عنها ته پته لګېدل نو د هغه په باره کې فرمایي که داسې مخکې یو څو ورځې څوک ځان له روژې نیسي خو په دې بنیاد باندې نه نیسي په دې بنیاد یې نه نیسي چې د شعبان د وجې نه زمانه د رمضانه یوه روژه لاندې شک به نه کوي د رمضان روژه به هله نیسي کله د رمضان میاشت نبی علیه السلام وایي که نه لا یتقدمن من احدکم رمضان بصوم یوم او یومین الا ان یکون رجل کان یصوم صوما فلیصم ذلک اليوم په تاسو کې یو کس رمضان نه یوه ورځ مخکې یا دوه ورځې مخکې روژې نه شروع کړي مګر هغه سړی چې هغه روژه همیشه لپاره نیسي یعنی همیشه په ځان یو نظر منل دی چې زه به دا روژې نیسم د رمضان نه علاوه چې څومره د بوزې ورځې دي په هغې ورځو کې به زه روژې نیسم نو که هغه دغه ورځې پکې نیسي د هغه دپاره هېڅ ګناه نشته باقی نبی علیه السلام وفرمایل صحابو ته اذ انتصب شعبان کله چې د شعبان د نیمه میاشت وځي فلا تصوموا تاسو بیا روژې مه نیسئ نهي تنزیهي ده د دې یېرې د وجې نه هسې نه چې تاسو د شعبان روژه دې وجې نه نیسئ چې موږ نه به د رمضان روژه لاړه نیسو دې خبرو ته خیال کوئ ښه نور باقی نبی علیہ السلام په دا حدیث کې په ان غم علیکم فاکملوا عدة شعبان 30 کچرته میاشت نخکاری یا تاسو دیر ورځې د دې میاشت د شعبان د دې د روژې تاسو به کې روژه نشته کنه بیا خوراکونه کوي او چې کله بیا دیر ورځې پوره شوي تاسو بیا هغې نه بعد رمضان شروع کړئ نو خلک وایي مولیان په خلکو بوزه کوي او چې کله د اختر شپه شي نو تاسو بیا مولیان لګیا شي په موږ روژې اعتراض کوي که کمقلان بې وقوفه یاد ساتئ ما تاسو ته مخکې مسله بیان کړه رمضان په باره کې د فرضیت په باره کې چې د رمضان نبي علیه السلام په زمانه کې یعنی پیغمبر علیه السلام 9 رمضان نیول مکمل 9 رمضان په دې کې صرف یو میاشت د 10 راغل د باقي 8 میاشتې دی او کم 10 نو هم که تاسو د پیغمبر په دور کې بیا هم په نبي علیه السلام اعتراض کولی چې دا یو کم 10 نیسي دې خلک اوس هم مولیانو په موږ یو کم 10 ونی بهرحال حدیث ومنئ نبي علیه السلام سنت ومنئ بله مسله رمضان المبارک په باره کې یاد ساتئ چې دې خاص اهتمام کوي احسو هلال شعبان لرمضان نبی علیه السلام با ابو هريره وایي میاشت به شمارول د شعبان د پاره د رمضان نو که په یو کم 10 شعبان به چرته میاشت کاره شوه د رمضان نو روژه به شروع کړه که نه 10 ورځې به نبي علیه السلام روژه نه نیوه د شعبان چې کله به رمضان شروع شو بیا به رمضان روژه نیوه
دغه شان خاص اهتمام عزیزانو د سحری کوي. سحری هم پیژنې موږ ورته پېشمنه وایو، موږ ورته ماشوموالي باندې چربانګې وایو. چربانګې بیا علیه السلام فرمایي تسحروا فإن فی السحور برکة. سحری کوي په دې کې برکات. مخکې مې د برکات معنی بیان کړ کنه فضایل. برکات سیز معمولی ده لیکن فائدې زیاته ده. تاسو چې دې ټیم کې پاسئ لږ شانتې خوراک هم وکئ. حدیث مبارک کې نبی علیه السلام فرمایي تسحروا، تاسو سحری کوئ ولو بتمرة، اگر چې تاسو دا سحری په یو کجورو باندې وکئ. نعم سحور المؤمن التمر، د مؤمن د پاره ښه سحری چې دا هغه یو کجوره ده. دا نه چې تاسو چې مس کوئ اولي پکې مه خورئ، ډوډۍ پکې مه خورئ، بلکې ښه سحری چې دا هغه یو کجوره ده اگر کتی اخری یا یو ګوټ اوبه وڅکي. روایاتو کې راځي کده مشکات چې کوم چا راول دا ګوره ما په دې چاپ کې نه دی حفظ کړی. یو ځینې زه په دې کې کما ناشته هېر نه کوي، خیال کوئ راس خارو د توتی آواز یاداو خپل تیر شه. اسې نه چې زه تاسو ته حدیثو کتاب یې راوړو من هغه خپله حدیث هېر نه کوي د دې د وجې نه. خیال پکار دی چاپ به نه هغې کې مانګ ته بیا ځینې معلومه نقشه په ذهن کې لکه څنګه چې د قرآن نقشه په ذهن حسن مکتبی. بهرحال راځي نو نبی علیه برکت دا دی چې چیز معمولی دی لیکن فائدې زیاته ده. نو دا چیز معمولی دی فائدې زیاته ده. دلته برکات نه خو مراد مولا علی قاری لیکي چې تقوا ده. بهرحال برکات ډیر زیات په جسم کې برکت راشي بیا روزه آسان انسان دغه شان انسان ډاډی ورنه تاسو چرته سحری و مکئ پښمنه مکوئ بیا تاسو په ورځ کې ځان ته ګورئ اسې بمړمړئ. برکت د انسان په جسم کې نه. دویم دا چې خلکو ته د تهجد دپاره موقع میلاو شي. تهجد دپاره موقع میلاو. الله دې رحم وکړي هسې نه چې په کلجان استاد را باندې دا ځل دا سحري پښمنۍ ختم نه کړي. یهودو په لار روان دا سحري چې موږ کوو د دې وجه سره اهلی کتاب چې هغه به چې کله روزه ماته کړه او اوده به شو بس د هغې روزه به شروع شو. هغه بیا په چربان کې به خوراک نشه کولی. هغه به بیا خوراک اجازت به نه تر بل ماښام وکړو. زمونږ شریعت د هغې سره خلاف دی. اول زمونږ په شریعت کې مسله داسې وه پښمنۍ پکې نه و. یا الله جل جلاله رحم وکړو چې د هغې په مخالفت کې د هغې نه په جداوالي کې د یهودو نصاراو موږ ته الله پښمنۍ راکړو. او د الله بندیانو ما درته ویلي ویل مخکې چې د نبي علیه الصلاة والسلام تاسو مې نه دي لیکلي په بیاناتو کې اکثر وي. نبي علیه الصلاة والسلام هغه د یهودو سره په ډېرو خبرو کې مخالفت کړی. په جنازه کې اول به ودرېده خو چې کله ورته پته یهودي عالم ورته ویل محمده موږ هم ودرېږو. صحابه ته ویل کښېنئ د دې مخالفت وکړه. دغه شان په رمضان کې مو ورسره زموږ اختلاف دی. زموږ رمضان د هغو نه بدل په دې دی چې موږ سحري کوو او هغوی سحري نه کوي. نبي علیه الصلاة والسلام صحابو ته وفرمایل نهى عن الوصال. ابو هریره وایي نبي علیه السلام د دوه روژو یو ځای هم منع وکړه. نهى عن الوصال فی الصوم چې تاسو دوه روژې یو ځای مه نیسئ. یعنې په ماښام کې تاسو روژه ماتې ونه کوئ، چربانګې ونه کوئ، په یو پښمني باندې تاسو ډبلې روژې نیسئ. داسې مه کوئ. موږ له په دې کې هم ثواب دی چې موږ خوراک کوو په دې مابین کې واچه موږ د نبي علیه السلام خبره منو. نو یو سړي ورته ویل انک تواصل یا رسول الله د الله رسوله ته خو د دوه روژو په مابین کې خوراک نه کوې موږ دې نه ویني. قال رسول الله علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وایکم مثلی په تاسو کې تم یو زما بشه. شارحین د دې په باره کې لیکي ما ته خو خپل الله خوراک راکوي، څښاک ما ته راکوي، ما د لوږې د تندې دې کې ما الله نه مشغولوي. ما دې ته سوچ نه وي الله ورکوي کرامتن علما وایي الله جل جلاله خپل پیغمبر ته. دغه شان د نبي علیه الصلاة والسلام جسم مبارک چې دی هغه د جنت ته خاورین جوړ دی. باندې ما مکمل دلایل موجود بس کمسل هغه د جنت د خاورې نه جوړ دی. د جنت په خاوره کې لوږه لوږه نشته عزیزه. نبي علیه السلام په صفاتو کې لوږه نشته. د الله په ذکر تازه کېږي. دا زه خپله واجب مرحل الله ورته خوراک ورکاو. نبي علیه السلام وفرمایل ان ابیت یطعمني ربي ویسقیني
چې شپه تېروم ما ته زما رب خوراک او څښاک دواړه راکړه خو تاسو به ګورئ دوه یو ځای نه نیسئ د زیات رحم د وجې نه په امت تاسو په مابین کې خټۍ ټنګولې خوراک حدیث مبارک کی راضی د نیت په باره کې من لم یجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له حفصه رضی الله تعالی عنها فرمایي نبی علیہ السلام او فرمایل چا چې د روزې نیت مخکې د صبح صادق نه ونه کو مخکې د سحر کېدونه قبل الفجر فلا صيام له د روزه نشته مخکې د سحر کېدو د روزې نیت بهترین کاردار چې تاسو د شپې نه کوئ امام ظفر امام مالک وایي دې ته پاولنی رمضان نیت وکي قانون ټول دیر شو ورځو ته کافي لیکن دا قول صحیح نه دی ځکه د امام مالک او امام ظفر رحمهم الله هغه د دې لپاره قیاس کوي چې مونږ په یو نیت کېږي نو روزه دې په یو نیت امام اعظم ابو حنیفه خو د قیاس بادشاہ دی اسه خو نه کېږي امام ابو حنیفه باندې اساته یو شاګرد د زمانی مرګره دی امام مالک او امام ظفر په مونږ کې چې یو غلطی راشي قانون ټول مونږ خراب او په روزه کې چې غلطی راشي نو یو روزه خراب ټول روزه ټول میاش نه خرابي نو ټول میاش ته څنګه په یو نیت مونږ ته خدای یو نیت وکړو خو په یو غلطی دي سلور باندې رکاته مونږ تباہ او برباد فاسد شو باطل شو لیکن روزه هغه کې خو چستانه غلطی وشي په درېم روزه نه وشو ورات دیو کو سکاک دیو کې اجمان نه وشو استاد درېم روزه صرف خراب شو ټول نه خراب یو نیت به ورته نه کې ټول دیر شو هر روزه ته خپل نیت کوي د شپې نه د صوم غدین نه وای د سار کې دونه مخکې بهتره ده د کی اراده مضبوطه لیکن که سار کې دونه مخکې مونږ کو په سړی باندې سحر شو د نصف النهار نیمه ورځ نه مخکې د دانیت وکي په دې الفاظ سره نه وای ته و بصوم غدین وبصوم غدین نه وای چې کوم الفاظ وي نن ورځ د فرض د روزي نیت کوم د سبا ورځ د فرض د روزي نیت ٹھیک ده نیت په زبان سره ډیر بهتر نبی علیہ السلام ابصر رضی الله تعالی عنہ په دې باره دلایل شته لیکن و زما سره وخت نشته ابي هريره روایت کوي بیا اکثر بعض بوډاګان وختي اذان کوي اذا سمع النداء احدكم والاناء في يده فلا يزع حتى يقضي حاجته پیر بلال راغ نبی علیہ السلام د سار خوراک کا لوخي پلاس کی رب پیغمبر قسم دې چې سار نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته صحابه فرمایي چې چرته بلال نه ویل چې قسم دې سار شدا قسم نه خلل د الله پیغمبر به خوراک کول سار شوی بنه نو که چرته ټیم نه پوره شوی من الخيط الاسود خيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر دسه د قرآن حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود اسپین رڼا چې په ګورونو د پاس کمراش دا تاسو ته د توري رڼا نه بعد نه ښکار شوی د سحر تاسو خوراک کوي اجازه ٹھیک شو دا څنګه رڼا ده نن وخت کې نقشې شته نقشه راولي بس چې کله نقشه کې ټیم پوره کېدم دغه ټیم بس کوي نو د حدیث کې مرضی چې کله تاسو اذان واوري او تاسو کې وکاس خوراک کوي نو د لوخې دینه کې یعنی چې ټیم نه دی پوره ټیم ته اعتبار دی اذانونو ته اعتبار نشته بعض خلک ډیر وختي اذان نبی علیہ الصلوۃ والسلام د افطار په باره کې فرمایي اذا فطر احدكم فليفطر على تمر کله چې اوس ما خامش تاسو افطار پس شي کوئی کجوره زکه برکتی سي چې تاسو په جسم کې برکات راشي تاسو قیام الليل تراوی د شپې تهجد او دغه شان تراوی دا وکړه دا چې ډیر اغل تراوی په باره کې خبره وکړه بهر حال ضبط ته د درې خبرې پکې وکړه زمونږ د رمضان نه مخکې بیان راځي اصلا رمضان ته ډیر راځي شل ورځې مخکې نو دا قیام الليل جدا ده تراویح جدا ده بی علیہ السلام چې کله روزه ماتوي په کجوره باندې ماتوي دې کې برکات دې که چرته کجوره نه فليفطر على ماء وبصر انه طهور کدام جسم پاک ظاهر او باطن د وبو سره پاکيږي دی وجنا چا گیټي هغه ډاکټر صاحب لیکي ته ډیری وبس کا در په دې جسم کې کوم چل د غټي دا کوم شګه دا هغه د وبو سره د جسم دنم پاکيږي او بارم تاسو غسل په وبو نبی علیہ السلام موږ ته دا فرمایي نبی علیہ السلام خپل معمول سو یفطر قبل ان يصلي على رطوبات
مونږ نه مخکې به روژه ماته کړه 3 کجوري علی رطوبات هغه کجوري به وخوړي کمی چې چقړی کجوري فإن لم تكن رطوبات فتميرات داغه بنویني بیا به جواره خوړه داغه بم نو حسوات مما بیا به سو ګټه د وګونه کول په دې به روژه ماته ولاقای نامدار دا کوي عزیزانو گاونډیانو ته خلکو ته پدې کې خوراک پر کوي حدیث کې دلته راځي من فطر صائما او جهز غازيا فله مثل اجره چاچی او روزدار ته خوراک ورکو حدیث به روزدار ته خوراک ورکو او یو بل کس یو مجاهد د سامان واغستو د جهاد د پاره نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای په له مثل اجری د دې دوانو د پاره یو شان اجر به الله جل جلاله ډیر ثواب دی پدې چې کله روزه ماتوي نو یو خدا دعا ما چې مخکې کړ مول وستا اللهم لا تجعلنا اللهم الا لا تواخذني من مرانی صاحب بحق الجائعين حق د وګو باندې او بیا دا دوام کوي اللهم لك صمت على رزقك افطرت دا په روایت کې را نقل ده او یو دعا منګم کو اللهم لك صمت وبك آمنت عليك توكلت على رزقك افطر دا دعا علماء لیکي وي په صحیح حدیثو کې دا نه درانه البته نازبان زما یو بیان هغه کې ما پورا دلایل پیش کړل دي دا پورا امت په دې اتفاق دی چې په دعا کې او خالفا زیات کړي چې ګناه نشته نو موږ ستاره لپاره روزه نیسو به کامن ته پتا ایمان دی والے کې توکل ته پتا توکل کو والا رزق تر تو تا چې کم رزق موږ تراک پاغي موږ روزه ماته دا د روزه ماتې نه بعد مو وای چې کلم روزه ماته کړه ډاکټر نبی علیہ السلام عمل سو حدیث کے راضی یؤخر الافطار ويؤخر نبی علیہ الصلوۃ والسلام عجل الافطار حدیث مبارک فرمائے لا يزال الدين ظاهرا عجل الناس الفطره لان اليهود والنصارى يؤخرون ہمیشہ رب بارہ بدا دین غالبی چاکبی خلق و جماعت وقتی کے حدیث کے دلتا راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی اذا اقبل النهار کله چې دا ورځ روانش اذا اقبل ورځ چې دا روانش ادبر النهار واقبل الليل او دا شپه مخامخ شپه روانه دی حدیث مشکات شریف کې غالبا شته ان الفاظ کې غلطیونه حدیث کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی خیال احتیاط کرنے سبار سره مفصل یاد انا دې بارے کې دې یاد کی خلق ما ته چې تا حدیث دومره په یاد کړل دي لزه نبی حدیث سروي ولینو او په تو کې چې مفهوم پیش کو ورته هم صاحب نبی علیہ السلام فرمای من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار فی النار هم سړی چې په ما قصدن بدن دروغ وې دي زه په جهنم کې تیار کی صحابه کرام او فقهای نظام غیو فرمایل ویلکمنګه قصدن بدن نم ایو خدای دې حدیث د واجنه ګناه کرانو شدي وجناغو په مفهوم پیش کا حدیث کې راځي کله چې اورز روان شي مفهوم دی شپرا مخامخ شي نور فنا شي دغه ټیم کې تاسو افطار کوئ دین چې دا همیشه چې تر څو پورې خلک جلتی کوي روزه ماتي کله د قشانتی شپرال نور ډوب شو بس روزه بیا ماتوي نبی علیہ السلام يهود او نصارا دیو به تاخير کا نو د دې تاخير په وجه باندې په دیو باندې روزه زیات شي هغه شانتی ځان سپه زور به ظلم هم داخل شوه دي اغیوبا بیا روزه مات تیم داخل شو ابي اتیا وای زه دخلت انا ومسروق على عائشه مزو مسروق عائشه تلال وای مونږ ورته ویل چې ام المؤمنین دو سړي د اصحاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی په کوفه کې تور صدال پاس نشته لیکن دا دوانه په کوفه کې یو د دیونه کله روزه ماته نو جلتی کوي چې روزه بندای خلیټ بندای دویم چې دا اگر روزه نه وخت ماته هم شوی وای روز ته ماته او روزه چې کله بندای نو وختي بندای
نو عائشہ رضی الله تعالی عنها موږ ته و فرمایل چې کم یو په جلتۍ سره افطار کې یعنی روزه ماته کم یو موږ ورته چې عبد الله بن مسعود وی عائشہ راته و فرمایل چې دا طریقه د رسول الله او دا دویم چې ابو موسی اشعری هغه به روزه بندوله وختي او ماتوله به نه وخت نو تر زیات ور د تقوا د وجنه علماء لیکي صحیح ده عبد الله ابن مسعود د نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه ډیر نږدې پاتې شوی هغه به د الفاظ د وجنه چاته حدیث رسیدلی زیات اب د دې د وجنه زیات بندي کوله ورنه ابو موسی شریک ورنرو او حضرت عبد الله بن مسعود قاضي و عالم کوفی دوان نبی علیہ السلام په بل حدیث مبارک کې فرمایي او زب صرف دومره ذکر کم چې د سار خوراک ته برکتی ویل نو پری نه دی ګور چې مشو ګیرو چې بیا په سار دی بل له مسلې خیال ساتي رمضان المبارک کې بعضی مسائل دي چې د دې سره ټچ وسیدل لازم تاسو وایي څنګه درته اوس په هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام وی ابو هريره روایت کې من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه کم سړی چې په رمضان المبارک کې دروغ خبري هغه شانتي دوکبازي او د دروغ عملونه پرې نه دي دې کوم په بازار کې د بل مرګري سره دوکبازي کوي د پروژه کې الله ته حاجت نشته چې دا خوراک پریدي اسکات پریدي اجما پریدي هیڅ حاجت نشته او لزور هغه خبرې ته وای زور یو سړی 100% دروغ وای یا په 100% کې 90% دروغ وای دې ته کذب وای په عربی کې او زور 110% بالکل ټیک خبره وکي او مرچکه به کې استعمال کی مساله او مال ګم چورا به کې جوړ کی وای شی به پی دې ته زور وای دغه شان قول زور العمل ستوي یو سړی دوکبازي کوي رمضان المبارک کې دوکا پرې نه دي را په طعام را په اسکاک پرې خودو کې الله ته ساجت نشته اواز سره لن کې روزه خو د دریو سيزونو نیم دي یو سړي خوراک نه کاو اسکاک نه کاو جماع نه کوله ما مخ کی تعریفات کې تاسو ټول وستو بیا څنګه ویل شي چې درو خبري او سړی کې دا روزه نه کی الله ته به حاجت نشته نبی علیہ السلام دې په روزه کې یعنی روزه خو کیږي لیکن د روزه د برکاتونو به فهم نشي زکات خوراک کول په نن ورځ باندې حلال دي کنه دي کنه بس کل حلال دي وس کنه موږ له وس د بیبي سره جما کورواله حلال دي په دې ورځ دا حلال سيزونه موږ په رمضان کې د الله لپاره پریدو او په دې ورځو کې درو حلال درته حلال دي حرام دي په دې ورځو کې دوکه حرام ده په دې ورځو کې حرامي توبونه حرام دي نو چې په دې ورځو کې کم شي حلال نه تا پر وجه کې پرېخو په دې ورځو کې کم شي حرام ده ته پر وجه کې نه پرې دي ظالم تعالی د الله ستاسو د روزه تر الله یې ساجت کما خبره چې الله کوي زبې بدلا ورکو یو خو په من فرض ده خپل فرض ادا کو خو یو د فرض الله جل جلاله مونږ ته بدل راک کدل ته وکاس دی اناس دی زم ته د مسله ویم خدا کاس ته بزره دره مسله خاص نو معلومیږي دا دې کې خاص چل نو د دروجه په بدلی کې خاص سوجه د الله څخه کوي چې دې بدله بزور کوم د دې بدله تاسو ته په دنیا کې نه خې او چې کم سره هغه دروغ نه پریدي دوکبازي نه پریدي غیبت کم سره نه پریدي دې سړی ته هغه برکات او هغه بدله الله نو لکه څنګه حدیث کې راځي کم سړی چې مال شتا او د دې مال سره د حج تلال نشي الله ته هیڅ پروا نشته چې د يهودي مریو ک نصرانیم د اسلام نه د مسلمان دی د مسلمانې هغه حکم نه ادا کوي حدیث کې راځي والمهاجر من هجر ما نهوا هو هجرت واځي دا نه چې وسله کور پریدي هجرت دام دی چې وسله هغه سفریدي رقمونه چې الله دا نبی معنا راوس بغیبتونو نزان وساته کنه دغه روجیم اس برکت رسول الله علیه السلام چې عائشہ وی مسأله ده يقبل ويباشر وهو صائم وكان املككم لاربي
نبی علیہ السلام با عائشہ و خپلول به کول احادیث کې راځي چې بعض بیبیان به خپلول کله چې د بعض ازواج لفظ دي د بعضو نسبت جمع طرف ته وشي د دین مراد علماء فرد واحد دي یعنی یو بیبي او خپلول اسو کو عائشہ او عائشہ د حیا د وجه نه خدا نه وایي چې او دغه شان مباشرت جسم د جسم سلګي سملاستل او بستر کې دته مباشرت وي دا هم نبی عليه السلام دا یو حد خو د لیدانه چې تاسو سبانه دا شروع بلکې حدیث مبارک کې راځي نبی عليه السلام تاول یو کس راغه ته پوښیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تپوسو کو ان المباشرت ان رجلا سال النبي عن المباشره سړی تپوسو کده مباشرت مبارک زره بیبي سے سملاسته شم کنه شم په حالت دروجي کی فرخص له کته نبی علیہ السلام رخصت ورکو واتاه اخر بل کسراغه تپوسو وکړه چې زره بیبي سے سملاسته شم کنه شم انا ها نبی علیہ السلام منکو فاذا الذي رخص له شيخ هم ته اجازه ورکړې شو دا بډاو نو بډاګان سملاسته بډاګان خپلولم کولش اذا الذين ها شاب او من نوجوانانو نکل شکر الحمدلله دا روایت امام ابو حنیفه هم دا وایي چې نوجوان کس ته اجازه نشته چې خپل بیبي سره سملی هغه خپل کی دغه خطر ده په شهوت غالب کېدې شي اسینه چې دا په جما کې مبتلا کی بیا کفاره نشي ورکول سخت کفاره ده او کوم چې بډاګان دا غوښم د کار وتی قسم لینی مې روزنی ولې نیم د کار وتی هغه بس او د حق دوال نو اجازت چې داغه دانه ده بلکې دا یو حد خو دل چې دومره پوری خود الله نبی ته چې خپلولم کړي داغه شانتي سملاستلم دې په یو بستر کې لیکن د دین اخوانه دې تلو کلاړ نبی ای سزا درته معلومه سزا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي او کس ور ترا الله نبی ته فرمایي وقعت على امراتي په خپل بیبي واقع شومانه جما مې وکړ وانا صائم ز په حالت دروجي کوم رسول الله ورته فرمایي هل تجد رقبه توثقها استاس غلام شته چې آزاد کی اول به غلام مؤمن آزاد بل غلام غلام مؤمن با ولا آزاد چرته غلام با آزاد غلام آزاد نکو د غلام وسنه لارو طاقت دا بنوای چې ندي شپېته مسکینانو ته کله سړی ته وګورئ کله مؤمن د غلام آزادول طاقت لري په د غلام آزادول لازم نن دنیا کې غلامان نشته هغه ویل نجی غلام خو نشم آزادول او نه راسشتا بیا علیہ السلام ورته فرمایل په هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين دا طاقت لري چې دوه میاشتې پر لپسې روزه ونیسي د دې په مابین کې کدی بیا چل ول وکړي بیا ویل سره ډیر سخت کفاره دا غویل نه نبی علیہ السلام ورته فرمایل هل تجد اطعام 60 مسکینا ته مسکینان ته خوراک ورکول شي د اخیری کفاره غویل نه نبی علیہ السلام ورته ویل کینا کیناس نبی علیہ السلام ته پیو الیکی سکجوري راوړې شي نبی علیہ السلام هغه مسلې ته پوښتنه چې راغله واسړې څه شو واسړې ال تپاسې د الله په پیغمبر عظیم نبی علیہ السلام ورته دا والدا کجوري هغه ته ورکړي دا صدقه کا او ورته الله پیغمبر زمانه بل غریب شته او ساجيبه سړې دامي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وخندل اذا خپل کور ته وزستان غریب نشي اجازه ور انیاب غاخونه ښکار نو دغه سړی ته خاص اخو د پیغمبر دور په هغه اخیرات لا اجازه ورکول شمن مليان اجازه نه درکو دغه شان یو مسله د مجدنی د اخو د بیبي سره جما ده مجدنی مسله سره وسړی نه مجدنی وکړه لاس خپل یو شی سره د ځان منی خاري افیات ساتي زتا اوس دا مسله کوم اختیار چاته ونه ما په خپل مسجد کې مبارک خلکو ته ویل چا دا فاره ورکی دیو جنا نوجوانان ناس مال سنجدار رامیان په مبتلا نشي د مجتنی مبارک راضي سید احمد پالنپوری سے لیکي چې په دې باندې پورا ادا د شهوت خو ناراض دیو جنا دیبا آزاد دغه روجي راوړي چې دنه پکې مجتنی وشه په بل یو شی باندې ځان منی خارج البته به باندې کفاره نشته مثلا ځان سے یاد دبان کفاره نشته یو مسله راځي د احتلام سړی ته احتلام راغی احتلام خو به ځنه په خوب کې چلول انبیاء ته احتلام نه کیږي دا مسله تر پیغمبرانو خصوصیت به چاغي ته شیطان نشي راځي خود د شینو مونږ ته شیطان راځي که شیطان نه نو خپل ذهني آرامي کوي
نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه شریعت په دې باندې روزه نه ماتي چې یو قصد احتلام یعنی په خوب کې تیمنی وتلل یا د سی پناست باندې بغیر بلا شهوت اراده شهوت نشته منی وتل هغه روزه نه ماتي بل مسألة وسړي خوراک شروع من نسي وهو صائم فاكل وشرب فليتم صومه فإن أطعمه الله وسقاه وسړي ته پته نشته او خوراک کوي تاسو به جسم ته وګورئ علماء دي جسم نه تکاوت به سبب بس کا وجدي او که جسم نه زما به شان شیو نه بیا ځان په غلې کې ځکه دته بیا عليه السلام الله خوراک او اسکاک ورک او پھر ما په شمالي روزنی ویلو یو لري زګین ته کې دکان ته لاله مختر دوه ورځې زنانو له جامې راوړي ذکر تر عالم دیته مور براته ماته خوندې ماته کرونه ماته کپلار می کور راته ویل ماته الله نه زه خو نسم لا اوس ما جګره اره एकदम سوچ نو او شربت پروت خو په یو ساپرا فات نیم جګ شربت بنستلم ټاکر رامیان د دین بیا غب جوړ نیم جګ غیب سلوټینات نه څه جوړ کړ ځان پوهې نه بس زمون پښتانه خو تبان دي شکل ډیر نفرت میکله پیدا شته دي بعضی نوجوانانو نه بعضی خلک دې کارونو باندې نو کمزور سړی زما بشرات بنوي ښا ولا مساله نبی عليه الصلاه والسلام فرمای عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کی عائشہ نے دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ چاته ناصافي الټی را زیاته وکړي اکم بڑا کا خلو یا کم چې ورته پخپل را علي د نه را وستري سړی الټی एकदम دی باندې روزانه ماتي دی به روزه خپل پجو کوي أليس عليه قضاء الله پیغمبر په قضا نشتا ومن استقى عمدا استقاد باب ابتعال نه دي طلب توي دو سړي په خله کې ګوته ومنډل یا قصد الټي شروع کړي اليقظي ته بیا قضا راوي البته کفاره په دې باندې نشته دي حدیث کې صرف د قضا ذکر راځي او مسواک استعمالول شي کنه شي امیر بن ربيعه او امام نبی عليه السلام دومره ذل دل چشمار را تنشتا ما لا احسي يتوسك وهو صائم مسواک وکاو په حالت دروجي مسواک استعمالول شي حجامه لګول شي کنه شي ابن عباس او نبی عليه السلام حجامه لګولا وهو محرم واحتجم وهو صائم په حالت د احرام کې حجامه لګول او په حالت دروجي کې حجامه لګول نو په حجامه سرم روزانه ماتي ځکه په حجامه کې د انسان د جسم نه ینه بهر تر اوزین د جسم ته دننز دغه شان چاله لګینه ورکه چې ته کمزورې کېږي نو داینه ورکول شي ځکه روایت کې راځي ابن عباس نه چاته پوښتنه کو ورته ویلو تاسو وايي پر وجب ماتيږي په حجامه لګول باندې ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایلی موږ دا نه وایو چې روزه په ماتي مګر انسان ورسره ضعیف کیږي او خطر د روزې د ماتي دي نو چې کله خطر د روزې د ماتي دي بیا جامه نه لګي ٹھیک شي او چې کله خطر نه دي جسم نه خي نو دې کې خو د جسم نه بهر ته نه راوځي یا به دې باندې روزه ماتي کې نبی عليه السلام په خپل لګول کوم روایت کې راځي نبی عليه الصلاه والسلام لال یو زګین تال ته دوه کسان یو ورته حجامه لګول نبی عليه السلام نه حجامي والا روزه شوی دا چاته لګي او نه چې چاته لګي دا غروزه ای ولی فرمایل هغه دوانو غیبت کا دی وجه فرمایل چې دا غیبت تاسو کوي او تاسو خپل مسلمان لور غوخي یعنی د روزه برکات درته ناصب هرحال باقی نبی علیہ السلام په خپل لګول او ډیرو صحابه ور ماخستان لګول احتیاط دی نورې دورازم تاسو لګول شي ځکه کدی کې نه د ذلت معده ته خوراک زی کی راوزی دا شان نه دماغ ته خوراک زی او بیات ساته علماء لیکي ینه مور کول شي بلکست ته زوی کېږي نه دا شرط په یاد ساته سره کمزور کېږي نه ینه مور کول شي ځکه په حجامه کې د جسم نه ینه پلی تراوزی دم د خپل لور سره د خېګړې په بنیاد هغه ته ینه ورک
طنجه سترګو کې لګولای شي کنه شي بالکل لګولای شي د سترګو دوایم لګولای شي یو کس راغ نبی علی السلام ته ویل زما سترګې خراب دي سترګې می خراب ده زبکه صلاحي اچلې شم کنه په حالت دروځي کې نبی علی السلام ورته ویل نعم او کولای شي دی اجازه تم شته دغه شان لمبل کولای شي کنه کته شي نبی علی السلام لمبل یصب علی راسه الماء په سر وګراله ولی او هو صائم رجوا من العطش عطش او من الحر رياض ګرمۍ د وجنه د تند د وجنه بالکل سړی په ځان وغواړي او هغه جسم ته کې سکون راځي په دې باندې دروځه نه ماتي هدایات ساتي بعض خلک یا روزه خوري حدیث کې راځي نبی عليه السلام من افطر يوما من رمضان من غیر رخصه پتاس کې چې یو کس بیماری ورته نشته او هغه روزه وخوړله بیمار کم خلک یو خو هغه د ډاکټر صاحب نه اجازه والی فرمایي بل هغه زنانه چې هغه صاحب هغه بچي په خپل باندې بل څه خوراک نشي کولای د مور په فیو گزاره کوي هغه خزم د دې بچی لپاره روزه ماتول شي صرف قضا برابر او هغه زنانم چې هغه په خېټه دننه بچي هغه ته کمزوري راځي چې خوراک الله دې خېټه کې بچی ته ورکه اکثر نو دا زنانم د خپل بچی د ژوند د بچ کولو لپاره روزه د ماتول شي یا به صرف قضا راوړي بعد کې حیض نفاس والا زنانه دغه شان هغه زنانه هغه فوجي په باډر او خطرای چې جنگ خلی په دغه حالت کې امر جماعت ولې اته اجازه صح حدیث کې راغلی چې کوم یو سړی بغیر د دې کوم اجازه چې په اسلام کې د دین علاوه د قصد روزه خو ډیر نوجوانان نور ته رخصت میلاو یعنی بوډام نه کمزور نه مرز ولا مرز نه په حالت د مرز کې لم يقزن حسوم الدهر کټول زمانه روزي نسی دې به قضا را نه وي انسان اگر کده ټول زمانه روزي زمارونی خیال کوي دي علیہ الصلوۃ والسلام فرمای سمر روزنیون کی روزه ونی سی له سوا د تند نور تبل سمیلاو نشه دغه خلک دي چې ګناونه پکې پرې نه دي او د شپې ودرېږي تهجدم کوي تراویم کوي لیکن بد کارونه پکې منع نشي د شریعت په اصول نه لیس من قیامه الا السحر نخور تر تند نه علاوه او نور تر تکلیف نه خپل انرژي ضایع کړي نه علاوه ته بل سم نه ملاوي نو ګناونه نه پکې ځان وسان ګناونه نه پکې ځان په میاش کې وسان بس حالات د سفر کې روزه نیوي شي کنه زمونږ د امام صاحب رحمت الله علیه پنځ چې کم سړی زنیوي شي اجازه چې کم سړی وای نشم نه اجازه نه یا مسله لیکي آیا په زنانو په سړو رسته تراوی کولای شي جنې حافظه نجد دي اجازه ترګیز نشته خزه امام چارته جوړ شوی کوم زنانه امام جوړ شوی صحابه به سیرو سوالا هر حال سړی په مسجد ته زنانه مکرونه کوي ٹھیک شو یا مسله لیکي د قران نا سلیګل لاوت ده کنه لاوت تاسو لیکل د قران د تلاوت او تراویح کې دنانه کولای شي کنه شي کولای نه به دنانه تسوک کوي نه به سروست تسوک قران نشي کوم د دوانو منځ نه کی شیخ ضیاء الحق سے کتاب لیکل نو به تسوک قران نشي نو به مخ کې سوک قران نشي راځي خلق ابایدا افزونه تبا کړو نو ورځ ما مسجد کې والک ته لاغو کې حافظ الخاتم کو کور کې زنانه ته ختم کوي الفیاض ان قران مخ مال دې خو زمون زنانم کوي هر حال دې بنه کوي ښا تراویح کې نیم قران واوري یو قاری صاحب او بیا لاړ شي دې ګناشته کنه نه پورا قران اوریدل په تراویح کې دا سنت نیم واره دام سنت پورا پاغه باندې فرض نه ده بس نیم درته واره دیم درته الله ثواب درکې رسمي ختمونه بتی نه چاخلی ته پر رمضان مبارک کی پوزه کی ماشه نه نو زی پته ورته نه دی روزه ماتي کنه نه ماتي زور باندې شي دن نه کی هغه رامینه وز دی روزه نه ماتي نه دي تنه برحال یک یو خبره یاد ساتي ماشه خو ولې چې دنه نه رسیدي نشي
دې کې د خوراک نیت نشته او برنا قنو تن دین انسان د ګناه نشته زنانه صحیح ده سیس په سکلو باندې روزه ماتي کی کنه نه ماتي البته تیرې به نه صرف پدیجه په سر باندې وچی کی ورما سلو ته فضایل کی چې خزو ته بنه قاری رمضان کې زکات ورکول دا رسم دی او کنا به دي کې ثواب زیات دی والی حدیث علیم نو ماوري دلی چې کال په کوم میاش کې پورا شو پاغي کې به ورکول شي نو زما پلار هغه به زکات مخ کی د اختر په میاش کې ورکو او پاغي کې به کال پورا کېدو کم اختر غټ اختر په میاش په دې کې به کال پوره کېدو او سی په رمضان مبارک کې ورکې بیا په غټ اختر میاش کې نور کې رښتیا دار سم د ګناه په ملاوي دیوان ګناه نه ملاوي داس غوي د مخ کی زکات ورکول شي د خپل ټیم نه مخ ځان سېلی کا بیا ک پوره زکات ودغه سال کې مکمل کې ورکې تاسو موږ زکات مکمل کال کې ورکې بهرحال تامت کې نصاب ولګا هغه شان په رمضان کې ورکول کې او یا چند ثواب امخ کې فضایل وي تاسو حدیث ولوستو چې یو فرض پدې کو هغه کې فرض منځ مراد نه لري یو فرض چې په عام ورځ کې فرض عبادت لکه زکات په عام ورځ کې فرض دی په رمضان کې ادا کړه یو فرایض او ثواب ورته الله ورکړي یو ثواب یو او یا ځل یا کال ژوندۍ تیرې او یا وانه کال په زکات ورکې کې په زکات اسنه دا وي چې ځل نور کا یا زمون فارغ شونه سخت سزا ختم په اخیره کې آیا مټایان اشله شي کنه شي خلک په خپل تبه باندې شي ودی هیڅ ګناه پکې نشته خپل خو غول بالکل کار دې بده کې ثواب د صدقې په نیت البته کلو کورونو کې لازم غنل چې تاسو براوړې هغه غریبانان په دې کې بیا ګناه کا یو سړی په شاګردانو پروګرام کې زما شاګردان یو پیر بریانی پکړی او دا سوالې وکړو کمرې کې دې بند کړ دې کو غریبانان یا خودو مولوی صاحب د واجنه یا تاسو مرګرو د واجنه با پیسې رالي مور خپل سره نه باز غریبانان هغه ته هغه په دې باندې نشي چللې ٹھیک ده کې خیال من کړي کې باز خلک کوئی چې اته تراوی نبی عليه السلام کړي شل رکعات تراوی دا بدعت اعوذ بالله ټول صحابه امامانو تسلور مذهبونو ته تمام صحابه ته ابو بکر عمر عثمان علی ته نبی عليه السلام په خپل شل کړي نبی عليه السلام په خپل شل رکعات تراوی کړي زما بیاناتو کې موجود دي دلایل را میدان ته کدا د نربچ دا بدعتيان دي دا گمراه چل رکعات تراوی بدعت اته رکعات چې دی په کم ته باندې کوي په کم نیت باندې کوي د دې سره به دی رب له جواب مور گناہ کی مبتلا لہذا تراویح شل رکعت ماتمخ کی مقدار ذکر 43960 باقی درته نشم ظاهر کی مقدار سے ذکر رمضان مبارک د قران د پاره خلق راجم کول په خپل کور کې د قران ختم کول جائز دي کنه بالکل جائز ثواب دی کبیر په خپل باندې ختمونه وکړي او ته کې باندې ډیر اجر ملاوي کینو په خپل باندې اکثر ختمونه پکې بیا علیہ الصلوۃ والسلام په رمضان مبارک کې خپل بیبيانو سره په کار کې مدد کوو کنه به اب په رمضان غیر رمضان دوانو کې کار کې برکت کاو په خاوندانو جارو وخی دیو جارو کله ناکله وخی هغه شانت سالنم په خوي چې عادت تاسو بیاناتو کې بیان کې ما ورېدلی درس البنات بیانات درس البنات کې منګه ورېدلی قران کې قران لفظ دومره زل راغل اهلی کتاب دومره راغل اهلی تورات دومره راغل تورات بالکل بیان وګوره وسم په چینل باندې موجود دي چې ما ذهن کې وتی دي ایدا خو ما درې کلمه کې غالبا دا بیان کړ ډیره مینه رمضان المبارک کی نکاح کولای شي کنه بالکل بهترین کار وي چې په رمضان کې کوم څوک نکاح وکړي موږ فکر راغواړو دې پروګرام زه غواړم په نکاح کې
रमजान तो सिर्फ रमजान मिले शी का रमजान मुबारक भी इनके तास बयान किसी कर करो शी रमजान दल्ला मिले शी जा रमजान पर हदीस मुस्लिम शरीफ की दारा पर सिर्फ रागल जा रमजान करे शी रमजान राश रमजान मुबारक ने दे शहर रमजान सिर्फ रमजान मिले الحديث درس قرآن تتلل سنگ الحديث درس قرآن نه که درس البطن خیٹ نه لگی اغه ته بل سند یاد سوا در الیدین امین او قرات خلف الامام یاز دیو جنا موبایل به درکای یو موبایل ټیک تک دی څومره زنانه راجم کی موږ قول علماء د شیخ حسن جان سے تفسیر شته مفتی عبد الله شاه صاحب شیخ ادریس صاحب شته دغه درسونه اوري چې تاسو قرآن نظام اله دې دا عقیدت لون دا بهتر خپل ځان د پاره عالم دانی وکړه او بیان درس تا په بیان مسجد ته دې سنیم قائل که سړی وایي سم زو تم ځکه کافر او تم ځکه شیعه او تم ځکه که زمانه راي عالم ضرورت خبرونه آیات قرآن په اخیره کې ختم کول یو عالم را وختل دې جواز شته او کنه بالکل شته خو مجلس دی کنه دعا د بار علماء راشي یو حالات د دعا په دې کې الله جل جلاله دعاګانې قبل مفتی عبد الرحمن باچاخیل صاحب تاسو حفظ کړل کنه دې کړ آیا پر رمضان کې ختم کوي کنه الله بندګانو زما وفاق المدارس پس پوزیشن زما خپل دور کې کوم وخت ما امتحان ور الحمدلله دا زما د حفظ جما کړل دا غینه هر کال په باندې تراویح کې قران او مکمل والیان به من دې پلار د راښمن په سری غلطی راو بس کنه حیرت دي څنګه ځکه سر خلکو ته زما عمر ته مګورې چې دا اشکالان دی تیور ته خلک بلکې ما شپې ورځې شوګیر کړی الله جل جلاله ور سره کړی د استادانو په دعا باندې استاد په دعاګانو اخیل مولانا صاحب صدقه ولینه لازم مبارک اخیره کې سوالات دي ذاتی طور سے سوالات نه دي ٹھیک شو راک دی خو دینه کې چې موږ ته تکلیف را ورسیږي دینه مسأله ده یاد ساته نه نبوت خزي ته ورکړې شوی دی خزو کې یوم نبی نه دی راغلی نشته متفقه او نه امامت د خزي کار دا چې په مونږ کې د اروجر راشي او تاسو وی نه په بعضي ځګینه کې خزه مليانه جوړه شوی تراویح کې خلکو خزو ته تراویح کوي ما ته وای چلو جی د دې سوال جواب راکا د دې نه مخ کې چې ته صحابه کرام علماء کرام اختلاف کوي د اختلاف نه مخ کې ما ته جواب ترا نور خو تاسو اسیم د ځان قمقلان جوړ کړل دي د تاریخ اوراق ته تاسو نه ګورئ حقیقت ته خلق نه ګوري ام المؤمنین سیده عائشه رضی الله تعالی عنها د صدیق اکبر لور د محمد مصطفی بیبي صحابه کرام براتله د مسلو ته پوښتنه به کول هغه باندې سور رمضان راغل دي د نبی علی السلام نه بعد هیر شهر وجی راغل دي عائشه ولې د قران حافظه نه و سوال ده عائشه آیا د قران حافظه نه و عائشه د قران حافظه حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها چاته تراویح کړ کم زګین کې زنانه را جمع کړل دي چې راځي ز تاسو ته ختم کوم په تراویح کنا استا سیب ملک سیب خان سیب ستا لور د سلوی مفتی نه رااله د عائشه نه وچاته جواب غواړ بی فاطمه رضی الله تعالی عنها نبی علیہ السلام په دور کې د لوی علماء عالم ده هغه چرته خزو ته تراویح کړل نبی علیہ السلام نه بعد څومره صحابيات دي داغه بی بیان پاتې دي تراویح کړل خلکو ته خزو ته تراویح کړل خز امامت نشته په شریعت کې د آیات ساتي ای خو تماته صورت وخایا یاغي تراویح کړل چلو جی دغه خو یو طرف ته کدا مسله دا یو بدعت شروع دي او دویم بدعت دا و جی د سړی مونږ په کم ځګین کې بهتر دی سوال دار او مسجد کې بهتر دی اور ستا سلو کم ځګینو کې شروع کړل په کورونو کې بعضی حافظان لا په کورونو کې خزو ته ختمونه کوي
بعض حافظان صاحبان کورونو کې خزه ته ختمونه کوي دا په کوم صورت یک دا کبه کور کې سړو ته مونږ کې خدا زنانه چې د کلو خواشه خلک را جمع کوي دس چرته شوی دی دا کوم صورت راغی دا زنانه منګه جمعات ته پریدو حضرت عمر فاروق منع کړی وی ام المؤمنین عائشہ فرمایلی حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها خپل زندګۍ کې دا پیغمبر بیبی دا چرته رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ژوند دی هغه زنانه د مسجدونو نه منع کړی وی حدیث کې صفال عائشہ خپل دور کې وي موږ جمعاتونو ته پرې نه خو دي په جمعات کې د فتنې خطر ډیره کم وي او چې ته یو کور ته راځم کې په دې مالک پوهه نبی علیہ السلام چرته کړی قرآن حدیث والا داوی کوونکو دا چرته نبی علیہ السلام کړی نه دستا پیدا کار دی ستا پیدا کار دی ائمه حضرات واوري حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه د ځوان خزو مسجد ته راتلو د سره قائل او د بوډایګانو بهتر دار چې مسجد ته لاړ نشي حدیث مبارک کې راځي زنانو د پاره بهترین مسجد د کمرې ګوټ دی قریبای خیر المساجد د زنانو لپاره بهترین مسجد د کوټې ګوټ دی کوټه په پیژنې کمره کې ګوټ ته ولا حضرت امام شافعی رحمت الله علیه هغه نه د زنانه د ځوان لپاره قائل دی او نه د بوډایګانو لپاره حضرت شیخ زنجان رحمت الله علیه واقعي لیکلی و حضرت فرمایل امام شافعی او فقه خپل مسجد ته روانو داسې په یو کیسه کې روان نو دا هغه اول مذهب دا و چې ځواني ښځې به نه راځي او بوډایګانې ښځې خیر دی که راځي یو بوډۍ ته مخکې روانه وه نو یو بوډا راویته او هغه به داسې دا لاس ور واچو او قبر یې وکړو خپلوله یا حضرت امام شافعي رحمت الله علیه منع کړل د بوډایګانو ښځو فتنه امام مالک هم نه دی قائل حضرت امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه قائل دی خو په دې صورت باندې چې خوشبو بم نه لګي ترماس ورڅ اغسته روانه مسجد ته زی تر اولزي رابعه بصریه را فاسیدل است معلومه ده نن سبا چې رامولیان دي خزو ته سبقونه وي دې خو له صورتونو ګور خو زبرته مسله وک حضرت جنیدی بغدادي رحمت الله علیه نه چاته پوښ وکړي خزل علم زکول د سړی نه څنګه دی چې استاد جنیدی بغدادي رحمت الله علیه څومره لوی ولی الله ترته خزو ته نه لیکته شاګرد رابعه بصریه هغه د بزرګي خو سوایم مدرسه خانه کاوی یم ناروا دي دې سوال دی یا سپینه مسله درته منکو خزم په کورونو کې کینو خاون خدمت کوي تر ټولو نه لوی اجر دی قرآن خواني خو خنره ما ته پته ده راځيال ته غفونو نه مزاقونو لا چې درسونو لم لاړ شي لاره چې راځي خپل روجا لاره چې راځي خپل عمل ټول دوله کړی حضرت شیخ مولانا فضل وهاب صاحب حفظه الله فرمایل درس کې فاطمه لیسه خزه چې حج نه را واپس شي نو هغه ثواب جاستم نه پری وای چې لکه تور خزه پکې راغلی واسینه خزه پکې راغلی ودای کنه دغه موږ د غمونو ته چلاړ شي کنه او د قصد د پوزې ته لوکټان ویلي خبر چې دوی ته به جلا څنګه ورس جلا نه او اسی د قصد چاړي د ټول خلک دیو په جلا کې دا برای لہذا سپینه مسأله ده اور کې ځان له قل هو باندې کوي یک شه مسأله نه چې بل څنګه تخپل زنانه ولېږي تراویح نشته خپل کور کې د تراویح کوي کولای شي ځان خز امامت دا شریعت کې نشته خز امامت شریعت کې نشته یعنی امهات المؤمنین د ټولو نبی تیر شي او دا قاریان صاحبان کوم ورته کورونه لذي چې خزي دراز د سړی مونږ په کم ځګین کې افضل دی او مسجد کې خو پرز مونږ بیا په کور کې سوال دا دی اسی ځانونه شرمول ځانونه دي قاریان شرمول
دنه بکی بیا به غیرت یو مزر باز ایداد اول درجه مفتی لک خراوزه کوم مخې لراشه کنه د اول درجه مفتی پته د 15 درجه مفتی پته بیا ولې استاد درسونم ستا به کورونو ستا وازونم ستا د کورونو ستا پروپاګاندا ستا د خېټې او کیسه ما پسې کړیا منګ پسې لګېدلی او خدا راستی یوې لوډ سپیکر یې لګولې په بازي زګینو کې خیال مورته کړی یو ګاډي وری وای کم قاریان چې کورونه کې خزو ته ختمونه کوي ته قران نه سپینه صفا خبره ده ورنه لار شه بس یو غاړي ته کینه قران مخې ته ونیسه پته بیا ولګي کنه زه دروغ هم که زه رښتیا نو خزي په دې باندې سپي زمونږ د استاد د حفظ د استاد عمرګر وای خواته ناسو زما استاد ماته وی کله چې سړی حفظ په وخت کې صحیح قرآن یاد نه کی کنه ویل دی چې بیا الله سفاری وای په تراویح کې بیمار شي استاد یې فرمایي اول ورته ویل ستا خبره ټیک ده زمونږ چترال کې یو سړی و آریو خلکو نه پرېښودی چې موږ ته ختم وکړه دا مجبور و ولا شوی او قاري د قرآن خو نه و یا ورته ویل چې ټیک دی چې په ماښام نه خلک ودرولي ویل صرف دا چل وکړه كثر يكثر كثرا فهو كافر وكثر يكثر كثرا فذاك مكسور ليعلمون الله أكبر قابل سمع يسمع صما فهو سامع وسمع يسمع صما فذاك مسموع يعلمون تعلمون تفعلون الله أكبر قابل بس بل رکعت کی شروع وکړه چې مثال در کوم خاپه دیونه کنه چتا چتا چتو چتت چتتا چت نه چت چتو ما چتم چت چتو ما چت نه چتو چت نه تکذبون الله أكبر هغه شی بیا دې قاریان جوړ کړي ایمان درته چې دی کومه اړه خوش منګه بازي قران مخې ته ما وامل ور کړو یو ځکه مون خوا تلتا په لوډ سپیکر کې اوسو تراوی کې گاډي وړي وای په یو مخ کې صرف درش غلطیاں نکل دي د نیمو زیات آیاتونه پکې پریخ صرف لفظي غلطیاں دا مجبور بیا د خپل شرم نه مخ دا سګاب خو نه دي تراوی ګاب خو نه دي مذاق خو نه دي چې رمضان المبارک راشي اسو په خپل معاشره کې نظر او سوچ وکي سکالر برا پاسي د تراویح په مسله باندې به بحثونه کوي اسو که سوچ وکي دلته به بعض سکالران را پاسي بعضی به انجینران را پاسي بعضی به غامیدیان را پاسي یا به بعضی به ایم اسلامیات والا را پاسي هغه په مسله د تراویح باندې خپل رائے ورکي یاد ساتئ عزیزانو زبد دلایل ذکر کم زمون عمومي خبر په دلایل سره الحمدلله موږ دلایل ذکر کو موږ اهل سنت والجماعت تراویح شل رکعات سنتي مؤکده وایو موږ په نسبان تراویح شل رکعات دي سنتي مؤکده دي رد المختار کی ابن عابدین رحمت الله علیه جلد نمبر 2 صفحه نمبر 496 کی بدایت المجتهد لابن رشد جلد نمبر 1 صفحه نمبر 214 کی زمون مذهب دا ده زمون نبل کې رسولو امامانو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ حضرت امام مالک حضرت امام شافعی حضرت امام احمد ابن حنبل سلور وانه امامان په دې مسأله باندې متفق دي تراویح شل رکعات دي تمام صحابه کرام په دې مسأله باندې متفق دي تراویح شل رکعات دي تمام مسلمانان دولت سوکال په دې مسأله باندې متفقو تراویح شل رکعات دي د مسلمانانو اجماعي مسأله وا صدور داسره زمارونو تاسو ته خلکو پزلونو کې شکوک شبهات درواچیل شکوک شبهات او طریقې داوا چاویل ویل دا حنفی دی چاویل دا شافعی دی چاویل دا مالکی دی چاویل دا حنفی دی په دې نامو سره خلک منفرد کړو په دې نامو سره خلک گمراه کړو خلک پوه نشو خلک د مذهب نه بدل کړل خلک لا مذهب جوړ کړل زمارونو یاد ساتي تراویح په باره کې موږ ته شریعت صفا خبره کړه بای سبق مسلو له خطابه نه کتل دا چې امام ابو حنیفه
سے مالک اختلاف کئی د امام مالک سے شافعی اختلاف کئی د امام شافعی سے حنبلی اختلاف کئی لیکن د تراویح مسئلو لدی بانا نور کتل تاسو تراشی درتوي و تراویح مبارک اگر چې سلور وانه امامان متفق دي لیکن تراویح شل رکعات نه دي وجہ دی وجہ دادا تراویح عمر بن خطاب شروع کړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراویح نه دي کړی باید د حدیث مطالعه دي ډیره کم ده وجہ دادا خلق تاسو د سوق په دوکا کې وانه چي راشه خپل علماء ته کینی ان شاء الله دلایل زمنګ نه غواړي موږ به دا ثابتو چې تراویح شل رکعات دیو کنه دي زمم زبدا ثابتوم چې تراویح شل رکعات دیو کنه دي زبد نبی نم ثابتوم زبد صحابین نم ثابتوم زبد امام نم ثابتوم زبد محدث نم ثابتوم بعضی خلق تاسو ته وای تراویح په نبی علیہ الصلوۃ والسلام ندی کړي تراویح حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ شروع کړي تورته ها عمر بن خطاب شروع کړي ما استام تعالی نشته دیو جنا هغه خبيث پوه نه دیو جنا تاسو دوانه په مابین کې اختلاف کوي دلایل زمنګ نواوري دیول د کم زینه بل شل رکعات تراویح ثبوت راولي ما ثبوت د حضرت عبد الله بن عباس نا عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای رسول الله علیہ السلام کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر رمضان المبارک کې شل رکعات تراویح وکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر رمضان المبارک کې د تراویح سره وتر وکړه مای مصنف ابن ابي شيبه جلد نمبر 5 صفحه نمبر 225 کتاب الصلاۃ باب کم یصلی فی رمضان من رکعتین المعجم الكبیر للطبرانی جلد نمبر 5 صفحه نمبر 433 رقم د حدیث ده 11934 نمبر دغه روایت د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام شل رکعات تراویح وکړي وتر وکړو المنتخب من مسند عبد بن حمید صفحه نمبر 218 حدیث نمبر 653 سنن کبرى للبیهقی جلد نمبر 2 صفحه نمبر 496 باب ما روی فی عدد رکعات القیام فی شهر رمضان دا حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل باندې دا حدیث سپال فاز وی د الله پیغمبر په خپل باندې شل رکعات تراویح کړي وتر کړي د سند مبارک علما فرمایي د حدیث اسناده حسن وقد تلقته الامه بالقبول وهو صحيح پدې باندې د امت اتفاق ده امت تلقي بالقبول په تور سره دا عمل کړي د دې وجه نه دا حدیث صحیح ده پدې کې راوی ده غیر مقلد په اعتراض کوي او پدې کې ابراهيم بن ابو عثمان ابو شيبه ده د محدثینو پنځ ضعیف ده مال دوکا درته درکې امام شعبی بن الحجاج د وفات د 160 هجری کې وفات شوه ده د ابو شیبه نے روایت اغستی دي تهذیب الکمال للمزی جلد نمبر 1 صفحه نمبر 268 تهذیب التهذیب د ابن حجر جلد نمبر 1 صفحه نمبر 136 د کم روایت چې کم تاسو چې د خلق راشي وای حدیث صحیح ده حدیث ضعیف ده تورته دا چاویل دي وای علامه ابن حجر الاسقلانی ویل دي داغه وفات شو ده علامه ابن حجر اسقلانی سوق ده 852 کې هجری کې وفات شوه ده هغه په خپل فرمایي د امام شعبی د ابو شیبه رحمت الله علیه نه روایت علی کنای تهذیب التهذیب راوالا تهذیب التهذیب راوالا د علامه ابن حجر جلد نمبر 1 صفحه نمبر 136 هغه تی روایت علی بیا څنګه ضعیف ده مای ها زمنګ پنځ باندې صحیح ده قد رواه شعبه وهو لا يحمل عن مشايخه الا حديث الا صحيح حديثهم استاسنيل الاوتار شوکانی وای په جلد نمبر 1 صفحه نمبر 36 باب ما جاء في فضل طهور المرأه پدې کې دا حضرت شعبی رحمت الله ابو شعبی رحمت الله علیه مبارک فرمای معلومه شو د دغه روایت اغستل صحیح دي زره حدیث په سند باس نکوم کړه حدیث په سند څوک باس کوي د میدان د مناظرې جوړ کی ز صرف تاسو ته په شل رکعات تراویح باندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوالا تر سوار له سوکاله زما د دور پوری د تمام امت عمل دے کم سړی چې شل رکعات تراویح نه کوي د اجماع منکر دے د اجماع منکر فاسق هم دے د اجماع منکر کافر هم کې دی شي بای زمارونو نن سبا دور کې خلق ملحد نه پیژني نن سبا دور کې خلق بدعتي نه پیژني نن سبا دور کې خلق گمراه نه پیژني نن سبا دور کې خلق خارجي نه پیژني ستاد دین ته سړی راځي ستاد دین ته نقصان ور کوي پیر
ورځ کې ماته اوس کس ټلیفون وکړ ماته وایي ستاسو عقیده دا ده چې د نبی علیه الصلاة والسلام د جسد مبارک سه کومه خاوره لګېدل ده دا خاوره د کعبې نه بهتر ده دا خاوره د عرش نه بهتر ده دا خاوره د سماوات والارض نه بهتر ده ماته په دې عقیده باندې قرآن آیات پیش کا ما ورته ویل په عقیده باندې قرآن آیات پیش کول ضروري دي زما الفاظ واورئ یو خوا بل خوا یې بانې کولې ماته وایي ها په عقیده باندې قرآن آیات لازم دی وایي زه بیا ستا نه تپوس کوم چې په عقیده باندې قرآن آیات لازم دی زما عقیده ده ستا دا عقیده ده او که نه ده د محمد رسول الله د پلار نوم دی عبدالله د مور نوم یې دی امینه ماته وایي زما دا عقیده ده ما ورته ویل د قرآن آیات پیش کا منډې والې عزیزانو دا خلک تاسو ته دوکه درکوي که چېرته د یو عالم دین سره په مسأله باندې کښېني انشاءالله د یو لفظ جواب نشي ورکولی زما رونو 100 رکاته تراویح د نبي علیه الصلاة والسلام نه ثابت دي د صحابه کرامو نه ثابت دي د ائمه کرامو نه ثابت دي دلایل زه درکوم عمل ستا کار دی دلایل زه درکوم عمل ستا کار دی که دلیل ما درکو عمل تا ونه کو په ورځ د قیامت د الله د پیغمبر مخې ته به ودرېږې په ورځ د قیامت باندې به د امتي محمدیه په جمع کې ودرېږې الله جل جلاله ته به د دې خبرو جواب ورکړي دلیل نمبر 2 امام المؤرخ ابو القاسم حمزة بن يوسف السهمي وفات 427 هجري اگر روایت را نقل کی حدثنا ابو الحسن علي بن محمد بن احمد القصري الشيخ الصالح قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد المؤمن العبد الصالح قال اخبرني محمد بن حميد الرازي قال حدثنا عمر بن الهارون قال حدثنا ابراهيم بن الحناس عن عبد الرحمن عن عبد الملك بن عتيق عن جابر بن عبد الله قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في رمضان فصلى الناس 24 ركعة وأوتر بثلاث تاريخ جرجان للسهمي صفحة نمبر 317 بينوس 142 ماویل روایت د جابر ده حضرت جابر بن عبد الله فرمائی د الله نبی راوتو ذات ليلة في رمضان د شپې د رمضان کې فصلى الناس خلق ته منځ وکړو 24 ركعة سلیریش رکعت منځ وکړو واوتر بثلاثة د الله پیغمبر 3 رکعت ویتر وکړو د سند تحقیق راوړوا اسناده حسن ورواته ثقات د دې سند د حسن درجه ده د دې ټول راویان ثقه دي مای ورا د نبی علیه الصلاة والسلام نه ثابت کړو جابر بن عبد الله د الله پیغمبر صحابي ده هغه پیغمبر 100 رکعت تراویح کړي ستاره جابر په خبره باندې ایمان نشتا ستاره عبد الله بن عباس په خبره ایمان او یقین نشتا ستاره سوال سمې صدای دیو بی غیرت مولا په خبره یقین ده مای دلیل نمبر 3 الحمدلله د دلایل انبار بولکم 100 رکعت تراویح د صحابین نو د پیغمبر اکرم نه ثابتوم رواه شیخ الامام الحافظ ابو طاهر احمد بن محمد بن احمد بن محمد بن ابراهيم بن سلقة السلفي الاصبهاني وفات 472 هجري روایت کوي اخبرنا الشيخ العجل ابو محمد الحسن بن عبد الملك بن محمد بن يوسف العد بقراءة عليه مع جزء زحم من صنفات الخلال في شهر رجب سنة 40 و90 و400 من كتاب الطهارة قال أنا الشيخ العجل أبو محمد الحسن بن محمد بن الحسن الخلال الحافظ قال حدثنا أبو الحافظ بن عبيد الله بن عبد الرحمن الزهري قال حدثنا محمد بن هارون قال أخبرنا ابن حميد الرازي قال حدثنا إبراهيم بن المختار عن عبد الرحمن بن عطاء بن عتيق عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة في رمضان فصلى بالناس 24 ركعة وحدثنا ابن حويبة عن ابن المجلد وأوتر بالثلاث مشيخة البغدادية لأبي الطاهر السلفي صفحة 122 مخطوط روانوا حضرت جابر فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کی اوش پراغه خلق ته سلیریش رکعات وکړو سلیریش رکعات کې شل رکعات تراویح دي سلور رکعات فرض وکړو امام ابن حویرہ ابن المجلد په حواله سره 3 رکعات پیتر اضافه را نقل کړه مې تحقیق السند د سند تحقیق راوړوا اسناده حسن وقد تلقت الامور بالقبول فهو صحيح د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا روایت سند حسن ده د امت تلقي بالقبول په تور سره قبول کړل د دې وجه دا صحیح شماريږي 3 روایت د جابر رضی الله تعالی عنہ یو د حضرت ابن عباس د نبی علیہ السلام نه شل رکعات تراویح را نقل کړي مې زما رونو دلائل من در عمل ستاسو کا
عمل پی تاسو کار دی مایدا خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام عملو نبی علیہ السلام سمره تراوی کړلی درش په تراوی کړلی لہذا نبی علیہ السلام درش په تراوی کړلی یوش پچراو ته بعضی خلک راغلی دیمش پچراو ته نور خلک هم راغلی بدرمش په باندې ډیره غنه ده صحابه کرام د حجره رسول سره غاړي تازه کوي تختوخ کوي د لپاره چې نبی علیہ السلام راوځي کله چې سحر نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغه صحابه کرام ته فرمایي ما ته پته چې تاسو راغلی زره دې یری نه راونه تلم اسنه چې تاسو دا شوق الله ته خوښ راشي دا پتا سو فرض نشي بیا تاسو کولای نشئ تاسو کولای نشئ نبی علیہ السلام دیو جن راونه ته داغه بعد حضرت عمر فاروق ابو بکر رضی الله تعالی عنہ په دور کې الله نبی فرمایل تاسو ځان له تراوی کوي صحابه کرام ته فرمایل ځان له تراوی کوي کله چې بیا حضرت ابو بکر دور هم دغه شان خلکو ځان له تراوی کوي کله چې د عمر دور راغی زما په نبی فرمای ان الله جعل على لسان عمر الله د عمر رضی الله تعالی عنہ په زبان باندې حق جاری کړل حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مسجد نبوی ته راغی چې قتل صحابه کرام دوا درې کسان ولال دي جدا تراوی کوي عمر رضی الله تعالی عنہ په یو قاری حضرت ابی بن کعب رضی الله تعالی عنہ په سره جمع کړل ول دا خبره ټیک ده تاسو جدا ولالي یو ځای ودرېږئ حضرت ابی ته او فرمایل شل رکعات تراوی وکا مې دلیل صدر کوم مسند احمد بن منیع حواله اتحاف الخير جلد نمبر 2 صفحه نمبر 424 باب في قيام رمضان وما روى في عدد ركعاته حضرت عمر روایت را نقل کی عن ابي بن كعب ان عمر بن الخطاب امر ابي بن كعب بخبل د عمر فاروق روایت را نقل کی اي يصلي بالليل في رمضان چې تخلق تمنفقا د رمضان پشپکی فقال وی فرمایل نبی عمر بن الخطاب ان الناس يصومون النهار لا يحسنون ان يقرأ فلو قرأت القرآن عليهم بالليل فقال يا امير المؤمنين هذا شيء لم يكن فقال قد علمت ولكنه احسن فصلى بهم 20 ركعه ابي بن كعب ته فرمایل شل رکعات خلقو توکا حضرت ابي بن كعب خلقو ته شل رکعات تراویح کړي حضرت عمر بن خطاب په وجه باندې حضرت عمر خلق را جمع کړو جدا مودريږي په یو قاری پسې ودرول حضرت عمر فاروق په هغه زمانہ کې خلق اعتراض وکړ امیر المؤمنین نبی علیہ السلام خو خلق د دین منع کړیو چې تاسو یو ځای تراول مراسي اگر په کورونو کې کوي یوازې کوي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته تا خلق څنګه جمع کړل حضرت عمر بن خطاب ورته فرمایي یاد ساتي صحابه کرامو کله چې د الله نبی ژوند دیو هغه باندې وحی راتله هغه فرمایلی چې سره دی وجه نه راونه وتلم تاسو تاسو عمل رب ته خواره نشي په تاسو باندې فرض نشي اوس د الله نبی نشته فرض کیږي نو د عمر دور دی په عمر وحی نه راسي عمر دی وجه نه تاسو را جمع کړئ په یو ځای تراویح کوئ سنت خو پاتې شو د پیغمبر فرض کیږي نو وجه په عمر باندې وحی نه راسي عمر باندې وحی ناراضی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا سند ده اسناده صحیح ورواته ثقات سندهم صحیح ده راویانهم ثقه دي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ شل رکعات تراویح کړي ای دلائل زمنګ غواړه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دورو د دینه بعد حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ حضرت علی رضی الله راغله صاحب بن یزید فرمای وای كانوا يقومون على عهد عمر في شهر رمضان ب20 ركعه وان كانوا يقرؤون بالمئين من القران عمر پتاور کبا شل رکعات تراویح کړي ما د دلائل انبار زمنګ غواړه د عمر پتاور کې شل رکعات تراویح صحابه کرامو کړي لیکن یو سړی د پاره د منلو یو دلیل هم کافی دی یزید بن رومان وای انه قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان ب23 ركعه د عمر فاروق په دور کې با خلکو 30 رکعات کول شل رکعات تراویح 3 رکعات ویتر به کول د حضرت عمر په دور کې یحیی بن سعید وای ان عمر بن الخطاب رضی الله امر
رجلا يصلي بهم 20 ركعة. عمر بن خطاب يصلي ته حکم وکړو چې صحابه کرامو ته 10 رکعات تراویح ادا کی. مایته تلایلو انبار زمنګ غواړه. حضرت عبد العزيز رفیع رحمه الله فرمای حدثنا حمید بن عبد الرحمن عن حسن عن عبد العزيز بن رقيع قال كان ابي بن كعب يصلي بالناس في رمضان بالمدينة 20 ركعة ويوتر بثلاث. حضرت ابي بن كعب خلق ته رمضان المبارک کې په مدینه منوره کې د پیغمبر په وطن کې 10 رکعات تراویح کولې. 3 رکعات به ورته ویتر کول. مای د عمر په دور کې په مسجد نبوي کې د کم پنون چې تنن خلق ته دوکا ورکې مدینه کې دا عمل کیږي. په هغه زمانہ کې د عمر فاروق په دور کې مدینه منوره کې 10 رکعات تراویح کوي. ابي بن كعب کوي پر مدینه دین نه مانه ستاده مدینه سره بغض دی. استاد مدینه سره بغض نه دا 10 رکعات تراویح کوله. ټول امت متفق ده تر ټول امت سره جګړه کوي. زم دا فسادیان دي. هاوی موږ ته مدینه منوره دین مني پر مدینه دین د سره نه مني. امام حسن بصری رحمت الله علیه فرمای عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ جمع الناس على ابي بن كعب في قيام رمضان فكان يصلي بهم 20 ركعه. عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ ابي بن كعب پس خلق رست ودرول په قیام رمضان کې د شپې د تراویح په منځ کې هغه ورته 10 رکعات تراویح کول. دا څوک وي؟ امام اهل سنت حضرت حسن بصری رحمت الله علیه. دریم نمبر خلیفہ راغله حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ. صاحب بن یزید فرمای كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب في شهر رمضان ب20 ركعة وإن كانوا ليقرؤون بالمئين وكانوا يتوكؤون على عصيهم في عهد عثمان بن عفان من شدة القيام. د عمر په دور کې با خلکو 10 رکعات تراویح کول. د عثمان په دور کې با خلکو 10 رکعات تراویح کول. دومره بستړي شو هم ساګانو باندې بولاړو 10 رکعات به کول. چاوي 8 رکعات. ما یو دلیل راوړی د نر بچو یو دلیل راوړی څنګه دلایل چې من پیش کو د یو دلیل راوړی د یو نبی علیه السلام عمل راوړی د صحابي عمل راوړی. والیانو د امولیان مونیسای یو دلیل ته غواړی چې نبی علیه السلام 10 رکعات نه دي کړي 8 رکعات کړي په رمضان کړي د تراویح الله پس وخای مای وخای. د غریب نیم زول 15 لک روپۍ نام د خپل طرف در نشه خوده یا د الله نه ویریږي. یو روایت کوم نشتا کوم روایت چې دی وای عائشہ رضی الله تعالی عنها چې حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی الله فرمایي نبی علیہ السلام په رمضان او غیر رمضان کې 8 رکعات کول 11 رکعات دی باندې دی عمل وکړي. زموږ سره نږدې یو مسجد دی په لوډ سپیکر پکې تراویح کوي او چې کله 8 رکعات تراویح وکي نبی اذان وکي الصلاه وتر یو رکعت وتر یو رکعت دا خو 11 رکعات نشو نه رکعات شو. او د الله بندیانو د الله نه ویریږي. دلایل ستاسو سنشتا به مای واره حضرت ام المؤمنین د عمر په دور کې ژوندۍ ده په خپل تراویح کې ولاړه ده کتر 10 رکعات د نبی علیه السلام عمل نو. حضرت ام المؤمنین به فرمایلی اے صحابه اے عمر تا د نبی په مسجد کې د نبی د عمل خلاف کړل. اے عثمان تا د نبی په مسجد کې د نبی د عمل خلاف کړل. اے علی تا د نبی په مسجد کې د نبی د عمل خلاف کړل. اے صحابه تاسو خپل پیغمبر لاره پرې خو دا تاسو پیغمبر 8 رکعات کول تاسو 10 رکعات کوي. مای ام المؤمنین په خپل حجره کې بلاله ده په حضرت عمر پس تراویح کوي. د عمر په دور کې د عثمان په دور کې 10 رکعات تراویح کوي. د علی په دور کې 10 رکعات تراویح ادب یاره څخه مقلان دي دوی تراویح په مسجد کې کوي. او حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها دا 2 رکعات روایت را نقل کړي. نو په نبی علیہ السلام پس په مسجد کې عائشہ ولاړه حضرت ابو عمر پس ولاړو حضرت صاحب بن یزید پس ولاړو حضرت یزید بن رومان پس ولاړو حضرت ابو بکر پس ولاړو عثمان علی پس ولاړو صحابه پس ولاړو حضرت عائشہ خو په خپل حجره کې منستولاړو. معلومه عائشہ وای دا د تهجد منسته تهجد تراویح کې فرق دی. تهجد ټول کال ته نه کې په جمع باندې نه کې په مسجد کې نه کې تراویح ټول کال نه کې تهجد
تهجد طول کال کې تهجد ټول کال کې تراوی ټول کال تکې دوا بیان یو مسجد وخایا چې پاګه کې د ماخستان د ویترو نمخ کی د فرض پس متصلا ټول کال تراوی کیږي اته رکعات کیږي نه بلکې صرف پر رمضان کې کیږي تو وخایا چې تاسو په ختم القرآن کوي وخایا کنه اوس یو مسجد په وخی نشته تو کباس دی تراوی خو د سره ته توینو تراوی د ترویح جمع ترویح او دمیتا او دمه په سلورو کې کیږي نو پاتاو کې ترویحتان یا ترویحتين او دا تو نواله دولس دا جمع راځي نو د دولسونو په بار باندې شلو پورې طویله شي تراوی زکا دولس جمع ده دولس تراوی نه وي تراوی چې جمع تکسیر مکسر تراویح طویل دوکا شو کنه شو مارور دوکا دا رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض مولانا امین صفدر اکاڑی رحمت اللہ علیہ فرمائی ابو داود دو نسخی بعضی نسخوں کی 20 رکعتن اور بعضی کی 20 لیلتن انکہ با قرآن کی دو قرات دی دوان من لیشی دغشان منگا دوان نسخی من یاد ساتي مسله باندې ځان پوهه کوي عثمان په زمانہ کې شل رکعات تراویح کې دي علما وايي سند صحیح دی علی شرط بخاری و مسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ په دور کې امام حافظ محدث زید بن علی الهاشمی خپل مسند کې د خپل پلان نه د خپل لیکنه د حضرت علی نه روایت کوي انه امر الذي يصلي بالناس صلاه القيام في شهر رمضان أن يصلي بهم 20 ركعة يسلم في كل ركعتين ويراوح ما بين كل 4 ركعات فيرجع ذو الحاجة ويتوزع الرجل ويوتر بهم من آخر الليل حين الانصراف مسند امام زید صفحہ نمبر 159 صفحہ نمبر 168 صفحہ بھی نسخہ صفحہ نمبر 155 فبل نسخہ کرا نقل کیگی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتاور مبارک کے با خلق شل رکعت تراویح کو ستانور سبق کار دی سنت ستوي مواظب علیه النبی صلی الله علیه وسلم او الخلفاء الراشدون باقی کار باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام داغه صحابه کرامو مواظبات امشواله کړي هغه کار ته سنت ویل شي شل رکعات می تر پیغمبر نم ثابت کړي صحابه کرامو په امشواله کړي د عمر په دور کې صحابه کړي د عثمان په دور کې صحابه کړي د علی په دور کې صحابه کړي دیو جن سنت مؤکده سنت دی او مؤکده سنت دی ولی صحابه پیا مشواله کړي او د حضرت علی نه ډیر روایت را نقل دي ما تاسو ته صرف یو پیش کو د وجه د کمی د وجنا نور به تزد دلایل او انبار ولګو د نور صحابه کرام مبارکي واوري زید بن وهب عبد الله بن مسعود نے روایت کی یصلی بنا فی شهر رمضان فینصرف علیه لیل قال الاعمش كان يصلي 20 ركعه ويوتر بثلاث قيام الليل المرضي صفحہ نمبر 157 باقی کرا نقل کی زید بن وهب وای عبد الله بن مسعود پر رمضان المبارک کی منگ تراویح راکړي عبداللہ بن مسعود مبارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ تاسو عبداللہ بن مسعود زماره طرف نے خبر بیان کی تاسو منای حضرت عبداللہ بن مسعود نے قرآن ولولی عبداللہ بن مسعود هغه صحابی دی چې فقيه ورته ویل شي وای عبداللہ بن مسعود مبارک نبی علیہ السلام فرمائی کہ تاسو زماره طرف نے تاسو کی روایت درلی نو تاسو تحقیق کوي او عبداللہ بن مسعود درلی تاسو په پټو سترګو باندې قبل وای هغه عبداللہ بن مسعود بشل رکعت تراویح کولی حضرت عبداللہ بن مسعود با شل رکعت تراویح کولی عبداللہ بن مسعود لار باندې روان سره هغه همیشه روابیانو دشمن حیات ساتي ابي نظام اقوال له لار نشته هغه خو پکې دومره روایت راغلي شل رکعات تراویح باندې زه یو پیش کوم نو په ورځ شپو کې دغه دلایل مونږ نشو پیش کولای
البته دومره بتویم اجماع د امت په دې خبره باندې ده تراوی شل رکعات اجماع د امت کې با صرف تاسو سو اقوال را نقل کوم نمبر 1 یاد ساتئ اجماع د امت دا تراوی شل رکعات دي دلیل اورا علامه ابو زکریا یحیی ابن شرف نووی مشق الشافعی دا شافعی عالم دے وفات 676 ہجری دا فرمائی علم ان الصلاة التراویح سنة باتفاق العلماء وهي 20 رکعتا کتاب الاذکار صفحہ نمبر 226 پویشا صلاة التراویح چری دا تراویح من سنت دے دا علماء پدی باندی اتفاق دے دا شل رکعت دے نمبر 2 ملا علی قاری حضرت ملا بن سلطان محمد قاری الحربی الحنفی وفات 1014 ہجری اگر فرمائی اجماع الصحابت على ان التراویح 20 رکعتا مرقات المفاتیح جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 346 دا تمام صحابہ پدی باندی اتفاق و اگر اجماع کرد پدی خبر باندی تراویح شل رکعت دی نمبر 3 ملا علی بن سلطان محمد قاری شرح النقایا آگئی کری کی وصار اجماعا لماروی البحقی باسناد صحیح انہم کانو یقیمون على عهد عمر 20 رکعتا وعلى عهد عثمان وعلی رضی اللہ عنہم شرح النقایا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 342 وشل رکعت تراویح دور د عمر فاروق کے دور د عثمان غنی کے دور د علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پدی باندې د صحابہ کرام اجماع نمبر 4 علامہ سید بن محمد الحسینی الزبیدی المعروف مرتضی الزبیدی وفات 1205 ہجری اگر فرمائی وبالاجماع الذي وقع في زمن عمر اخذ ابو حنیفہ والنبی والشافعی واحمد والجمهور واختاره ابن عبد البر الاتحاف السادہ المتيقن بشرح احیاء علوم الدین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 442 پدی باندې اجماع دا حضرت عمر فاروق د دور نشوی دا چې تراویح شل رکعت دی امام ابو حنیفہ امام نووی امام شافعی امام احمد رحمت اللہ علیہ جمهور علماء وی تراویح شل رکعت دی دا قول د علامہ ابن عبد البر دے پنځم نمبر علامہ محمد امین بن عمر بن عبد العزیز احمد بن عابدین امام شامی رحمت اللہ علیہ تاچیش فتاوی شامیہ لکلا وفات 1252 ہجری اگر فرمائی ہی 20 رکعتا هو قول جمهور العلماء وعليه عمل الناس شرقا وغربا رد المختار ابن عابدین شامی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 599 فرمائی شل رکعت تراویح ته جمهور قول دے مدیبان په مشرق مغرب کی د پورا امت عمل دے باید طول امت عمل پر خبر باندې دے سلطان الاستاذ المحدثین فقیه النفس قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی وفات 1322 بحق الصریح کی فرمائی الحاصل ثبوت بست رکعت باجماع صحابہ در آخر زمان عمر رضی اللہ ثابت شدہ پس سنت باشد وکسی کا اثر کیا ان انکار دارد خطاس الحق الصریح اثبات التراویح صفحہ 14 مقالات حجت الاسلام جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 343 خلاصہ دارا شل رکعت تراویح ثبوت اجماع د صحابونا د اخر عهد عمر فاروق نے ثابت دے لہذا دا کار سنت دے او چې دی سنت نے انکار کئی هغه په غلطی باندې دے ما علماء کرام وګورا اجماع د امت کے شپږ اقوال وګورا د نبی علیہ السلام د ابن عباس روایت د جابر بن عبداللہ روایت د عمر فاروق روایت د حضرت عهد عمر د حضرت علی عثمان روایت وګورا د اجماع د امت د صحابه کرام هغه تراویح شل رکعت دی د دین بعدم چې تشل رکعت تراویح نه کې د شرم مقام دے ما تراویح تبانه مګورا تراویح د امت ثابت دی دا موږ ته امت خود لی څنګه لا اله الا الله محمد رسول الله امت خود الله دا موږ ته تراویح امت خود لی څنګه موږ ته منځ امت خود لی دا موږ ته تراویح امت خود لی باندې مګورا حسد ختم کا نن امنا د اجماع د امتنا د نبی د اقوالنا د صحابه د اقوالنا د صحابه د اجماع ثابت تراویح شل رکعت تراویح شل رکعت بلاد اسلامیہ کی تعداد تراویح سود اہل مکہ واوری سوک چوئی منگ مکی والا ای او بیانو دا منگیانم نگرام منی کی مکی والا دی مکی بارا کیوں گو رئی امام مالک بن انس
इमाम मालिक बिन अनस व बमक्का ब23 नीलुल अवतार द वहाबी किताब दे, नीलुल अवतार द शौकानी वहाबी किताब दे, जिल्द 3 सफ़ा नंबर 57 आगे की लिखी इमाम मालिक बिन अनस व मक्का की शल द्रे दरिश रकात बे कवल शल रकात तरावी द्रे रकात बे वितर कवल। इमाम अता बिन अबी रबाह अल मक्की दे द मक्की दे ताबी दे आप फरमाई अदरकतुन नासा व हुम युसल्लूना 23 रकातन बिल वित्र। मुसन्नफ बिन अबी शैबा जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 224 किताब उस्सलात बाब कम युसल्ली फी रमज़ान मिन रकात। हजरत इमाम अता बिन अबी रबाह मक्की ताबी दे आप फरमाई मा प मक्का के खलक मुंदो सल रकात तरावी द्रे रकात वितर कवल। इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाई हजरत इमाम शाफी हाकज़ा अदरकतु बि बलदिना बिमक्का युसल्लूना 20 रकातन। सुननी तिर्मिज़ी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 166 अबाबु सौमी बाबू माजा फी क़ियाम शहर रमज़ान। इमाम शाफी वही माप मक्का मुकर्रमा के अक़बल दौर के खलक तरावीह सल रकात बांधी वली दो अहली मदीना वाला उगरा इब्न अबी मुलैका मशहूर ताबीद है मदीना मुनव्वरा की बहुसे दो देर सहाबे किराम ज़ियारत कर ले देर सहाबे लिदली तहज़ीब तहज़ीब जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 559 की दी दाग मुबारक की नाफी बिन उमर रहमत रहिमहुल्लाह फरमाई काना इब्न अबी मुलैका युसल्ली बिना फी रमज़ान 20 रकातन। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 223 224 किताब उस्सलात बाब कम युसल्ली फी रमज़ान मिन रकातिन। हजरत इब्न अबी मुलैका मुंतब रमज़ानुल मुबारक के सल रकात वकलो मैं दुमरा रिवायत तार पार बसते मक्के वाला मदीने वाला कुफे वाला मुफ्ती इब्राहिम बिन ज़ैद नखी रहमतुल्लाह अलैह इमाम नखी व किताबुल असाद भी रिवाया अबी यूसुफ काजी सफ़ा नंबर 41 के वही अन्ना नास कानु युसल्लूना 5 तरवीहातिन फी रमज़ान। सहाबा किराम ताबीन बा रमज़ान की 5 तरवीह सलूर तोई 5 तरवीह सल राजी सल रकात तरावी बे मंग तकवली मैं द कुफे वाला द मक्के वाला द मदीने वाला अमल दे बिसरी वाला मुबारकी यूनुस बिन अबीद इमाम हसन बसरी इमाम इब्न सिरीन शागिर्द और द सुफयान सूरी द शूबी उस्ताद दे अगर फरमाई अदरकतु मस्जिद अल जामे क़ब्ल फितनत इब्न अल अशअस युसल्ली बिहिम अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर व सईद बिन अबी अल हसन व इमरान अल अब्दी कानु युसल्लूना 5 तरवीहातिन। अवद इब्न अशअस द पिछलीन मक्की व जामे मस्जिद द बिसरी के माली दली अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर सईद बिन अबी अल हसन हजरत इमरान बिन अब्दी रहमहुल्लाह खल्क तबशल रकात तरावीह कवली मैं दुमरा रिवायत स्तार पार बास्ती दिन बादम कतई तरास के चितलाइल नस्का साग पमखबान लाड़ी दर तुकल पकार दी अजीजान मुहतरम मदल ले पेड़ रावलडे दा पेटा सुकते से फशपक 120 सफात बांधी मुश्तमिल पेटे 20 रकात तरावी जब तरतीब मजलिसी अमली मरकज अहलुस सुन्नत वल जमात सरगोदा पाकिस्तान ज़ेरे निगरानी मुतकल्लिम इस्लाम मौलाना मोहम्मद इलियास घुमन हफिज़हुल्लाह 120 सफात के दस्त तरावी दलाइल सुबतई कसम अल्लाह वक़्त नस्ता जमा वक़्त पूरा शो वरना द दलाइल अंबार ब मिले गवले वे द बिसरी वाला द कुफे वाला मक्के वाला मदीने वाला द उम्मत इजमा द अब्दुल्लाह बिन द हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रिवायत द नाफी रिवायत द जाबिर रिवायत द इब्न अब्बास रिवायत द उमर रिवायत द अबू बकर रिवायत द उस्मान रिवायत द अली रिवायत द दुमरा रिवायत न मिस्तासु पौलान दी साबित का दुमरा स्तासु द पार बसते द मनून की द पार दलील काफी रे कमनी दाना को तो काफी है सिर्फ एक इशारा नादान तो समस्तान ही दफ्तर ने रिसाला जमारुनो दा तरावी द उम्मत द इजमान साबित दी ननम तरावो तशारा वाला सबार पार तमाम मसाइल तशारा वाला होई नदीन बाद नूर दलाइल कथा सुवाले पातो रकात यो दलील नस्ता कचा पेश को पिंजरा के रुपए और तमारे तरफ ने ऐलान दे कम ऐलान च मुफ्ती नदीम से दे कम से चावाली कम से जमा उस्ताद मुतकल्लिम इस्लाम वाली अगर चीज वालम बस यो दलील दिरावली जिदी पर रमजान की तरावीह के खत्म कई नबी अलैहि सलाम ना यारे सहाबीन दी साबित की रकात तरावीह के खत्म जमा बांधी लफ्ज़ द रमजान खत्म जमा बांधी लफ्ज़ द रमजान दादी दी साबित की इंशाअल्लाह अल अजीज का क़यामत दा कार ने साबित होले क़यामत पूरी ने साबित होले। जुल्म जब हाथ से बढ़ता है खुदा जलाल में आता है कौन जब भी सर उठाता है मुसाफिदा हो जाता है। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु